زه چې کومه مسله کوم دا چې چام کړی رانه هغه خلکو په ګټو باندې شته ما تاسو کو نو وی چې یاره دا نبی علیہ السلام دې نبوت اعلان کړی دا بل تر دی هغه وی چې یاره تکذیب کړي د خبرې ابو لهب هغه بیمارو چې هر ځای کې د الله د پیغمبر خلاف به کول نو د دوه زامنو عتبه او عتیبه نو د نبی علیہ السلام درونه د دې دوه په نکاح کې رقیہ ام کلثوم دی وره له خپل زامنو ته وی چې محمد ته د خپل لونی طلاق ولور کې لازم مارو دشمن لونی د خپل کور کې نه پریدا نو دی طلاق هم ورکو په دې باندې اکتفا وکړ دا یو پکې راغی او نبی علیہ السلام ډېر بدر دی الله پیغمبر ډېر زیات غمجن کو نبی علیہ السلام وی چې الله ته د باندې د خپل سکون او سپي مقرر کړ ابو لهب ته دا خبر ورسېده چې د الله پیغمبر زما دوی ته خیری کړی دي په دغه لنډ ورځو کې دی چې ته په سفر باندې وتل غټه قافله روخان دی پکې ډېر افراد دی پکې نو چرته یو صحرا کې بړو واچو شپه راغله دې کې ابو لهب وی تاسو دا ښکارو کې چې د روخان کې چاپیره سم لوي سره دې کې جاونه او زما د ازوی ګوري په دې میز کې سم لوي په دې باندې څه خیریږي او تاسو ته ګر چاپیره د شکه څه خطر راځي هغه یو تک راځي دې کې د شپې ویو خطرناک زمری رانو پړان او ګرځېدو د یو خلبي د بل एकदम وي د دې خانو د پالانو نرسنو ورجم کې او د دقې ابو لهب په ځی باندې حمله وکړه چې دې را پاسې دنو هغه بیا ختم کړو امید راځي لا په دې طریقه دی له سزا ورکړه د دې ابو لهب خزه ده د نبی له سلام خبره چاچی ده اروا ده انوم ده اروا بنت حرب د ابو سفیان ابن حرب د الخور د ابو سفیان د پیغمبر خپل چاچی ده ابو لهب خزه ده دې ډېر زیات تکلیف رسول نبی له سلام وې دې بغلی راوړي او د الله د پیغمبر د تک پلارې کې به اخی چې د الله پیغمبر ته پرې باندې تکلیف ورکړي خپل کوشش وکاو یو ورځ غني وسره لاس کې دي ځنګل نه روړي دی خپه ولاړ چاته چې ولې هغه سوچ کې تللی و چا چې غني نه روړي خو محمد تللی دی دی به ته ډېر افکار مزمم وي او دې تاسو څه پته چې تللی دی وې دې لارې کو نو دا یا سورۃ چې کله نازل شو تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب اخر کې وامراته حماله الحطب هغه د خزه چې حماله الحطب دوه معنی یو دا چې دا چغلخور ته وي رب دا ډېر چغلخور او دیم دا چې حماله الحطب ډېر بارون کې د لرګو د خشاک دا دوره بخیله ده خمال شته په خپل چې مزدور ته مزدوري وانخلي د دې یاري نه دازي او ځان له خپل خشاک د غر نه وروړي فی جیدها حبل من مسد د دې پاغه غړانګه کې په سټ کې با فټې د مونږونه دا دغه کجورو پټه به دینه ورسه غړلې و پای کې به لرګي وروړو بچا ته هغه مړې ته اویزان شو ان خطا بس باغې کې الله تعالی او چې کله دا سورۃ نازل شوه دا رااله وای ابو بکر صدیق او نبی علیہ السلام ناس دي دلته د الله د پیغمبر معجزه الله ښکارا کړ د دې سترګې الله د نبی علیہ السلام نړندې کې نخ کاری دوه ابو بکر صدیق ته وایي چې انا صاحب استا مرګ څه شو انه قد بلغني انه قال في شعرا یو قران ته شعر وکړه د نبی علیہ السلام کلام ته شعر ما ته دا خبر رسیدل چې هغه زما باره کې اشعار ویلي دي سورۃ لهب او ته نه ویلو نیلی دوړند الله تعالی کوي دا ارس چی وای مالم غره دا مبارک شی مرادی مزممن اتینا ودینه علینا وامره ابینا مزمم تراغله ده مزمم او داغه دین سره موږ بغض کوو داغه د خبرو نفرت او انکار کوو نیمن نبی علیہ السلام وکړه وی تاسو وګورئ کنه دغه مشرکین دا کنزل الله باندې څنګه اړای زه محمد یم او دې مزمم ته کنځلې مزمم خو ځنی ما بل څوک دې مزمم یو څو کافران راجم شو راځه سمجھوتا کودا د سلورم طریقه راځه نبی اسلام سره سمجھوتا عاصم بن وائل صحابي دی امیہ دی او داسې نور یو ولید دی نبی اسلام ته وی راځه داسې وو کو چې تعبدو الہتنا سنه ونعبد الہک سنه
یو کال به ته زمونږ طرف بندګي زمونږ د خدایانو بندګي کې اداره سره یو کال نو منه او په بل کال به ستا طرف کوو. نبي علیه السلام یې دا خو نشي کېدی. زه خو دې دپاره راغلی یم چې صرف د یو الله بندګي درباندې دې ورته زه خیر دی یو کال کې څه ورځې څه میاشتې ومنه وي نه یو څو ورځې وي نه یو ورځ وي نه. الله د دې په رد کې دوه سورتونه نازل کړه. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. وای پیغمبر ای کافرانو زه بندګي چرې نه کوم دا چې تاسو کوئ او نه تاسو خالصه بندګي کوونکي دا غزاد چې کوم بندګي کوي خو خالص نه ده. الله وی فاعبد الله مخلصا له الدين. الله بندګي وکړي خو خالص. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. دا یو الله بندګي وکړي. او بل د سوره زمر آیت نمبر 65 قل افغیر الله تأمروني اعبد ایها الجاهلون. وای پیغمبر آیا بغیر د الله نه تاسو ما توکل کوئ چې زه بندګي کوم ای جاهلان. قل یا ایها الکافرون ایها الجاهلون سخت الفاظ دي. توحید په باب کې د چا لحاظونه ونه کې فاصدع بما تؤمر صفا خبره کوه. او ولقد اوحي اليك یقینا پیغمبر تا ته وحی شوی دا ویل الذین من قبلک ستانه مخکې انبیاء ته شوی وه هغه د دې خبرې چې لئن اشرکت ليحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. که ته هم چېرته شرک وکړو نو ستا عمل به برباد شي ته به تاوانیانو نه شي. او ټول مخکې انبیاء ته کوم ځای شوی د هغه سوره انعام کې ذکر کړی را 88 آیات کې ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. که دې هم شرک کړی 18 انبیاء تذکرې په انعام کې کړی دی اخر کې دا وایي د دې عملونه به ضایع شوي برباد شوي دا د دې هغه حربې وي. او د نبي علیه الصلاة والسلام په تکلیف او عزا کې یو ابو جهل یو ابو لهب او یو څو ګاونډیانو د الله د پیغمبر یو کسان په ایمان په دې مقرر کړو چې تاسو به د الله پیغمبر ته ایذا رساني کوئ. د هغوی به دا کار کوو چې نبي علیه السلام به کله په مانځو ودرېدو که په کور کې به او که په حرم کې به نو دوی به رالل او ګند به ولا په سر مبارک په اوږو باندې په ملا باندې واچو. اکثر به د اوښې یا د اوښ لرې به یې راوړو پریوان به یې راوړو هغه به ورته بدن مبارک د پاسه واچو. نو چې د الله د پیغمبر کور مبارک دا دیوالونه ښکته وو نو دوی به ورغلل چې کټوی به څه شی به باندې نو هغې کې به وله چیلې پچې یا خاورې یا څه ګند به پکې وله ور واچو. نو نبي علیه صلات وسلام چې کله فارغه شو نو روبو ورته به صرف دومره ووایي چې یا بني عبدالمناف ای جوار هذا. لکه تاسو خو د ګاونډیتوب ډېر خیال ساتئ نو تاسو زه ستاسو څنګه ګاونډي یم تاسو زما څنګه ګاونډیان یې د ګاونډیتوب خیال هم رانه نه ساتئ. لکه دومره بې ایمانتوب مو په دې کې لا دی بیا د توحید په دغه کې په سلسله کې بیا د هېڅ خیال هم نه ساتي. نه د دې خیال ساتي چې دا زمونږ رشته دار دی نه د دې ساتي چې دا ډېر معزز دی د هېڅ لحاظ هم دله نه کوي. لا يرقبون في مؤمن الا هو العظیم. د مؤمن په باره کې انتظار نه کوي نه د خپلوالۍ او نه د لوز. سورې توبه کې الله ویلي دا د کافرو طریقه وه. نبي علیه صلات وسلام یو ورځ په حرم کې لمونځ کوي نو سجدې له لاړو نو عقبه ابن ابي معیط یو کافر و دا په دغه ایذا رسانۍ مقرر ابو جهل دي ټول ناست نو دلته تاریخ کې لیکلي د اشقى القوم ډېر بدبخته انسان په دې قوم کې بدبخته د بدبختۍ کارونه کول. بس سړی لږ تصور وکړي دا څومره بې ایمانه خلک دي. د الله پیغمبر موجود دی قرآن نازلېږي د الله کور سره دی حرم کې اوسېږي او دا دومره بې ایمانه خلک چې ایمان نه راوړي دا د دغه شان سزا لایق دی چې کوم قرآن دې نه ذکر کړي. الله په خپل قرآن له دغه دی چې اوس که دا محمد سجدې له لاړ شي بیا تاسو کوئ زه د سره یو کار نبي علیه السلام سجدې له لاړو دا ورغی یو پریوان دی یو څښا وکړي هغه د مړي وکړي څښا پریوان یې راوړ نبي علیه السلام اوبو باندې واچو نو د الله پیغمبر په سجده باندې پروت او دې دلته اوس خان دي لوغړېږي د خندا نو دې کې فاطمه رضی الله عنها راغله او هغه یې ترې لرې کړو. نبي علیه السلام چې کله سجدې نه راپاڅېد او لمونځ نه فارغه شو نو ورته داسې راوکتلې والله لقد جئتکم بالذبح زه تاسو ته په حلالولو سره راغلی یم تاسو به زه یوه ورځ راغلم. دغه کسان چې دا په دې مجلس کې خاندلي په بدر کې الله تباه کړي. نو یوه ورځ نبي علیه السلام بیا حرم کې لمونځ کوي لګیا دی. ابو جهل راغی قوم ته وایي چې ایعفر محمد وجهه بین ایدیکم محمد ستاسو مخې ته خپل مخ په خاوره کې کړۍ باندې سجده کوي تاسو ورته ګورئ.
هغه وته چې ته یې سبب کې چې زم بیا به وګورې ابو جهل الله پیغمبر چې کله سجدې له لاړو ابو جهل راغو چې غټه غټه راوړي د الله پیغمبر سر باندې راوړي او چې کله دې را نږدې شو مشرکین لګیا دي تماشا کوي دې کې یکدم رنگ زړ او پشاش نبی علیہ السلام چې کله موږ فارغ شو چاوتي چې داسې حالت ابو جهل تقوم به څه چلې پتا څه چلو شو ابو الحکم ته ابو الحکم به د فیصله کوي پیغمبر ابو الحکم نه دا ابو جهل له جهل واره نو دوتي والله رايت نارا وخندقا واجنحه ما ورلیدو یو خندق ولیدو چې لکه د هو په شان دی په کور روان دی او پای کې مې وزري ولیدې الله پیغمبر وی لو دنا مني لاختطفته الملائکه عزوا عزوا کدا ما تلګ راځي دي شی وي دا ملائکه ټوکړي ټوکړي کړي الله په دې عذاب نو عذاب کو د الله بدل کې سزا ساتي دا ملائکه بل روایت کې داري دی ما دا شروع مولد د دومره غټ سره چې ما خپل ژوند کې داسې نه لیدل کزه لګ نږدې شی وي را باندې عمله کوله پیغمبر وی جبريل ما سره فاته الله دا یو قوي ملک بل دی وی راو زمانه دفع دبا پیغمبر د موږ نه منې کو نه بکې په حرم کې موږ نه سجدي په الله تعالی کې ارایت الذی ينها عبدا اذا صلى د مبارک نازل آیت خبره دا وسړي نه چې الله بنده منې کوي خصوصا د دې چې کله موږ کوي او الله پیغمبر په هدایت کې او د خو گمراهۍ کې مبتلا دي نو دوی زب خپل ډل راوغاړو هیڅ هم نشي کولای الله فرمایي سنت الزبانیه دا موږ خپل زبانی ملائکه راوغاړو زبان دي کې ته یا ملائکه چې جهنم ته بدله په زور دي کوي زبانی هغه ته او دا داسې الله فرمایي چې دا بزونی سند دي تندین ناسیه کاذبه خاطئه فليدعو ناديه سنت الزبانیه یا الله وی ته بالکل ممره ولا تطيعه الله تسجده کوا الله تزان نږدې کا د ابو جهل ونه مانی دا د نبی صلی الله علیه وسلم دا غلط تکالیف یو معمولی غلطه کې جل کو یو نمونه می تاسو پیش کا یو ورځ الله پیغمبر حرم کې دینو مشرکین رالو سجده کې دا صادر ول پغاړ کې واچو نو راي یو خورا کې یو بل خو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه موږ ولا موږ سره شو کوي زمونږ دم راوس مونږ بیا راځو وای دې حالت کې دې د الله د پیغمبر سترګې مبارک راوتی دي د ډېر زیات شدت د زور نه دې کې ابوبکر راغی یو له سوپر کو لرشه بل له سوپر کو او دا الفاظ ورته چې تقتلون رجلا ان يقول ربي الله هغه سړی وجنه چې هغه رب زمان الله دې په دې خبره او عبد الله بن مسعود فرمایي کان ابوبکر اشجعنا دې ټیم کې ابوبکر صدیق په مونږ کې د ټولو نه شجاع انسان او بهادر انسان او دومره چې کله هغه دا وکړ نو نبی اسلام پرې ابوبکر یې دومره ویوالو چې بیوش خپل مور او پلار وې دې چې کور ته بوتلو مشکین نه اخلاص کو سار دا واقع راغلی او د سختي ټیم کې تر مازیګر پورې ابوبکر بیوش لري د دې خدا ګمان راغلی چې ابوبکر وفات دې کې چې له مشکل راغی نو تاسو چې نبی علیہ السلام څه وی پلار او د بابا ټول د شستل هغه نه اورېدل دا څه حل دی او ته بیا مې چې نبی علیہ السلام دې کې ولا په راوړل چې دا په لګوس کته نه ویلې تلې دي مخسره به پرسول مشرکین هغه ته چې قسم په الله زما الله دا پیس کوم چې د رسول نبی علیہ السلام د حال خبر شي ابو بکر دی بس دې کې په ډله کې یو مسلمان و هغه ته پټ غوکی وي چې زه د نبی علیہ السلام د حال خبرې او بل روایت کې داري لاړ او بیا رااله او ته چې نبی علیہ السلام خپل په خیر خیریت سره د اسم نشته نو د دینه بعد ابوبکر صدیق رضی الله عنه په اوسکل نو دا تکلیفونه لري د الله د پیغمبر په دعوت ال الله کې خاص کله توحید په مسله کې الله تعالی دې د عمل کو ته په امر کې خپل نبی سیرت